باب اثبات الشفاعة و اخراج الموحدین من النار. دا حدیث کم چنن وایو یادین مخی کم دو حدیث ویلی شوی دی دا دے تعلق یو دو مسلو سرم دے. یو مسئلہ دا شفاعت تا، شفاعت سفارش توئی، اور دویمہ مسئلہ دارا چکم خلق و توحید منل دے او زړه کې ایمان موجود دی او په ایمان باندې مړه دي، نو که دي څه ګناهونه کړي ناول خدا الله د شان نه دا امید دی چې الله به یې معاف کړي د ایمان په وجه باندې، او کنه دا الله فیصله خامخا د عذابي نو مؤمن لا د جهنم عذاب همیشه د پاره نه تر څه وخت پوری، او یو داسې وخت براشي چې الله و مؤمنان د جهنم نه راوباسي. مخکې دوه حدیثونو کې هم دا مسله وه، په دې کې هم دا مسله. د دې مسایلو د بیان ضرورت سره ولې دا محدثین بار بار دا احادیث اړی د دین حفاظت کوونکي محدثین دي. د قرآن مجید شرح اغدی احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او کم ځای چې نوې فتنه پیدا کیږي نو د هغې مخې ته اول محدثین ولاړي او د هغې سرکوبي کوي. د تابعینو په لومبني دور کې داسې خلق پیدا شول چې هغې د عقل بېجا استعمال شروع کړو، غلط استعمال. هغه دا چې د شریعت هر حکم به په خپل عقل باندې تلو، که د هغې مطابق به نو قبلو به، که د هغې مطابق به نه نو قبلو به نه. دې ته به معتزله وي. دی ډېر کار خراب کړی دی، او د اسلام هغه ښکلی چهره، سپینه چمکتا ہوا چمکتا دمکتا چهره، د هغې د خرابولو ډېر کوشش کړی دی. دی د قرآن او حدیث هغه تشریح کوي، کومه تشریح چې صحابه کرامو نه ده کړې. دا بنیادی نقطه یاد ساتئ چې دین هغه قابل قبول دی کوم چې صحابه کرامو پیش کړی دی، او د شریعت هغه تشریح قابل قبول لا کوم چې صحابه کرامو کړی دی. خو دې خلقو د هغې نه وروسته بدعات پیدا کړل. یو خودی د شفاعت منکر شو. نن څومره منکرین حدیث چې دي، حدیث چې کوم خلق نه مني هغې هم سفارش نه مني، او د هغې خیال دا چې د الله سفارش او د مخلوق سفارش کې فرق نشته. مونږ عمومي طور دنیا کې چې سفارش کوو نو په دې وجه کوو چې سړی ګناهګاري مجرمي. دا خو بیا د قاعدې خلاف شوه چې یو سړی د قانون خلاف کوي او په ځای دی چې هغه ته سزا ورکړی شي نو ته وایې یاره د سفارش وکړه چې جنت ته لاړ شي. دا د هغې یو عقلي سوال دی. حال دا چې دا خبرې قرآن مجید کې موجود وي. قرآن مجید مونږ ته څه بنیادي خبرې کړي دي په دې باب کې. اوله خبره دا ده چې د چا دپاره سفارش کولی شي نه به مسلمانی مؤمن وي. دویمه خبره دا ده چې به ګناهګاري، او درېیمه دا ده چې په هغه به د جهنم د تلو فیصله الله کړي. لیکن هغې سره الله دا هم لیکلی دي چې که فلانی او فلان کې سفارش وکړي نو بیا به دی جهنم ته نه ځي. دا قانون مخالفت نه دی، دی قانون کې دننه لیکلی دي. درې خبرې دا شوې. بله خبره دا ده څلورمه چې کوم سړی سفارش کوي نه او مسلمانی مؤمن وي. بله دا چې نیک عمله وي، او درېیمه دا چې او په خپله جنتي. یو ګناهګار د ګناهګار سفارش نشي کولی. دا شپږ بنیادی نقطې شوې.
دا دا چې من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه، دا الله اجازت به سره شامل دی. قرآن دا ویلی دی، دا نه چې چا خوښي نه پاسی به سفارش وکړي، الله به اجازت ورکوي نو د هغې نه وروسته به سفارش. دا ټولې خبرې قرآن مجید نه ثابتې دي. دا صاحبان خپل عقل چلی او بیا دغه ټولو آیتونو نه انکار کوي. ولې خیال یې دا دی چې ګنې شفاعت حدیث کې لیکلی ده، صرف شفاعت مسله د قرآن مسله ده. قرآن مجید ګڼو ځایونو کې دا خبره واضح کړې ده. یو د شفاعت مسله ده او د دې حیثیت دغه دی. دویمه دا ده چې یو سړی موحد دی، مؤمن دی، دی مړم مؤمن دی، نو الله به دی د جهنم نه یو نه یو ورځ راوباسي. دا هم د اهل سنت والجماعت عقیده ده. که دی هر څومره ګناهګاري نو ممکن ده چې الله یې معاف کړي، او که نه معاف کړي نو سزا به ورکړي او د هغې نه وروسته به یې جنت ته راولي. لیکن د معتزله خیال دا چې نه، یو سړي یو ظلم ګناه کبیره وکړه که نه، ګناه کبیره، نو دی کافر شوی دی او دی به د همیشه همیشه دپاره جهنم ته ځي. دا د مسلمانانو عقیده نه ده. دغه دوه حدیث چې دا کم ویلو نو په یې کې تا تفصیلا ووی چې د چا په زړه کې هم ایمان وي، ملائکو ته نه معلوم، الله ته معلوم دی، الله به هغې هم د جهنم نه راوباسي اگر چې د هغې څه نیکي نه وي. ګناه که لوی او کړوکي دا باعث شرم دی، باعث ندامت دی، دا الله د ناراستیا سبب دی. لیکن د هغې مطلب دا نه دی چې مونږ دې مسلمان ته چې کله هغه ګناه کبیره کړي نو کافر دی ورته ووایو. دا د کفر دا چغې دا بندول پکار دي. ټیک ده، مسلمانان یې رول پکار دي چې بعضې خبرې هغې ته الفاظ د کفر وایو مونږ. لکه یو سړی بل ته دا وایي چې دا خو ته وی ما پسې زه راځي، که پیغمبر هم راپاسي او ما ته ووایي چې دا کار وکړه نو زه نه کوم. دا الفاظ د کفر دي. نعوذ بالله من غضب الحریم. او مسلمان په دې پویول غواړي چې دا ستا د الفاظ د مسلمانۍ الفاظ نه دي، هغه کفر الفاظ دي. او دا هغه الفاظ دي چې دې ته د تجدید د نکاح ضرورت دی. نکاح کې فرق راغلی دی. پکار دا چې دا سړی دوباره د نکاح تجدید وکړي، نکاح تازه کړي. داسې ډېر شي څیزونه دي چې هغه موجب جوړېږي د تجدید نکاح. هغه ځان له یو خبره ده انشاءالله ژوند الله راکړه، هغه څیزونه ومخوي چې په هغې باندې د نکاح د فساد خطره وي. داسې ډېر شی کارونه دي او زمونږ د عوامو او د خواصو د خولو نه هغه الفاظ وځي. په دې ځان پویول پکار دي. و دې حدیث کې دا دو بنیادی مسئلې به ذکر کړي او دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. باب اثبات الشفاعه، الله ته سفارش. دا الله ته سفارش په آخرت کې کېږي، دنیا کې هم کېږي. دنیا کې داسې کېږي چې مونږ یو ژوندي بني آدم له لړ شو، نیک بني آدم له، او هغه ته ووایو چې زما په حق کې دعا وکړه، زما دپاره دعا وکړه. نو دا شفاعت دی، دا سفارش دی چې هغه سړی لاس پورته کړي او دعا وکړي چې یا الله دا سړی معاف کا، یا د څه غلطۍ کړي دا ورله معاف کا، یا الله حالات سختی حالات ورله بدل کا. دا شفاعت دی، دا سفارش دی. دنیا کې دا جایز دی. خو آیا دا جایز ده چې مونږ دا وایو چې یا الله د فلان کی د مخه زما دا کار وکړي؟ شان ورشاه کشمیری رحمت الله تعالی علیه وی په اسلافو کې د سفارش د توسل د وسیلې دا طریقه دا پای کې نه وه. دا ډېر بعد پیداوار دی، دا بدعت دی. یعنی الله ته څوک پیش کول چې د فلان کی د وجې زما دا فلانې کار وکړي. شان ورشاه کشمیری دا دیوبندی عالم دی. خلک چې ضد کې راشي نو بیا د خپلو استادانو هم نه مني. هغه وایي دا طریقه په دې طریقه باندې سوال سلف کې نه دی ثابت، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې هم نه دی ثابت، د صحابو زمانه کې هم نه دی ثابت.
لہذا دا د بدعت زمره کې راځي. حدیث ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث ماغا شان دے کم چې تا مخکې ویل دے خود ذکر کړی دی مقصد باندې دی. قال يدخل اهل الجنة الجنة داخل بشی جنتیان جنت تا واهل النار النار او جہنمیان و جہنم تا داخل شی. ثم يقول الله تعالی بیاب اللہ تعالی فرمائی اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان. دا خبر ده یو سړی چې گناہ کبیره کوي ناغا مومن وی دا ٹھیک ده داغی ایمان کی کمزوری. سورۃ الحجرات کے قرآن مجید فرمائی چوین طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما کہ د مومنانو یو دوه ډلو په کورنۍ کې جنگ وکړو نو د هغې منځ کې روغه وکړئ. جنگ کول دا ګناه کبیره دی که نه دی؟ دا لوی ګناه دی، لیکن قرآن ورته بیا مومن وایي وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. یو مسلمان چې ترکې میں پورې هغه کبیره ګناه جایز نه ګڼلی نو تر هغې هغه ته کافر نه شوی دی. لکه یو سړی بدکاري کوي او بیا هغې ته جایز وایي نو دا کافر دی. یو سړی قتل و قتال کوي او هغې ته جایز وایي چې ښه کوم نو دا کفر کړی، هغه ځان له خبر ده. یو د دې مرتکب دی چې ښې نه ګڼي ځان ګنهګار ګڼي خو کوي نو دی مؤمن دی. قرآن کې داسې ځونه داسې قسم آیات ډېر شي دي چې مؤمن به او ګناه به تشي وي نو په دې سړی کافر کېږي نه. خو دې دا مطلب نه چې کافر کېږي ونه نو ته به دې ځان نه بچ کړې، ځان خو به دې بچ کړې. گناہ کوړی او کلوی ځان بچ کول به ضروري. الله وہ فرمائی رو باسه هغه څوک چې د هغه په زړه کې ایمان موجود وي مثقال حبة من خردل د اوری د دانې برابر هم معمولی ایمان موجود دی نو دی رو باسه من ایمان. فیخرجون منها ناغیب د هغې نه راوښکلی شي او قد اسودو تک تور شوی وي پر موږ ویلو کویلی شوی وي. ځکه اور خو چا سره رعایت نه کوي که نه. اور ته خو که یو سړی قرآن مجید پاڼې وسوځوي نو هم ورواچي نو هم سوځېږي او که عام کاغذ ورته ورواچی نو هم هغه سوځېږي. ولې الله پای کې خاصیت یې ښه د سوځېدو. البته که الله رب العزت اور ته حکم وکړي لکه څنګه چې د ابراهیم علیه السلام په باره کې فرمایلو چې یا نار کونی بردا وسلام علی ابراهیم، بیا سوځول نه کوي. حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي موږ تعالی داسې کتاب درکړی دی که دا سرمن کې واچولی شي نو هغه سرمن به اور نه سوځوي. نو خلقو خیال لای چېرې ګنې قرآن مجید په اور نه سوځي. دې دا مراد نه رہے ته دې مراد هغه احاب د هغه سرمن ده چې ژوندی انسان یو انسان دی ژوندی انسان دی. الله هغه له د قرآن علم ورکړی دی، حافظ شو او دی په هغې باندې عمل کوي. حافظ او عالم هغه چې په قرآن پوهېږي او عمل کوي نو دی الله جهنم ته نه وځي. دا تجربه مه کوه چې قرآن سوځي که نه سوځي. لو جعل القرآن فی احابن که قرآن په احاب کې واچولی شي سرمن کې نو هغه به اور نه سوځوي. د هغې مطلب دغه دی چې یو سړي په سینه کې قرآن مجید موجود دی، دی د هغې حافظ دی او عالم دی با عمل دی نو الله به دی جهنم باندې نه سوځي. اور خدای دغه شی هغې ته و که ته څه شی غورځی را به سوځي. که الله یې بچ کړي خو جدا خبر ده، الله هر څه بچ کولی شي. قرآن یو جمله بار بار وایي ان الله علی کل شیء قدیر. دا کائنات دا الله دی، په دې کې هر ځای کې د هغه قوتونه د هغه قدرتونه دا شامل دي څه چې هغه غواړي نه به کېږي. الله په هر څیز قدرت لرونکی دی، هغه هر څه کولی شي.
هغه کو غواړي نو هغه د خټو نه آدم علیه السلام جوړوي، هغه کو غواړي نو بیا د هغه نسل د نطفې نه چلی، او که هغه وغواړي نو هغه بغیر د پلار نه عیسی علیه السلام پیدا کوي، او که هغه وغواړي نو عیسی علیه السلام ګوشته جوړي او په یې کې پوکې کوي او هغه الوزي. د الله قدرتونه دي. د برګي مریض باندې چې کله هغه لاس راخي نو الله هغه روح کي. د مور نه چې یو ماشوم ړون پیدا شوي د هغه په سترګو به لاس راخ که ناوخه کېدو، دا به چا کول؟ باذن الله. او الله ورته فرمایي باذني، دا خو تا زما په اذن کول، دا بل څوک نشي کولی. دې ته د الله قدرتونه وایي. ان الله علی کل شیء قدیر، الله هر څیز باندې قادر دی. فیلقون فی نهر الحیات، حیا او الحیات، محدثین ډیر محتاط دي. ته دیجی یو ځای کې لفظ کې شک پیدا شي که نه، نو هغې لفظ سره بیا یو مطابق لفظ هم وایي. وروستو یو شاګرد دا وایي چې فیلقون فی نهر الحیا، دی به د حیا په دریاب کې ورغورځولی شي. او الحیات یاره غیر دی رانه اوس چې ما ته استاذ نهر الحیا ویلو که نهر الحیات راته ویلو. دا دومره احتیاط کوي دا محدثین چې شک پیدا شي. او زمونږ د دې خو شک نه، حدیث به وایي صحیح درست، نه پسې به وایي او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم. دا خلک هغه وخت وایي چې کله شک چې کله حدیث تا مخې ته صحیح پروت دی او صحیح دی ویلی دی، دې پسې بیا د او کما قال ضرورت نه پېښېږي. شک من احد رجال السند، په دې کې دا او چې کوم دی دا شک دی د سند د بعضې افرادو. یعنې څوک شاګرد دی هغه نه یېرې شوی دی. اوس خو مخکې مونږ ویلي دي چې دا قسم حدیث تیر شوی دی، نه یې کې لفظ د حیات دی، نه کې د حیا. نو دا هغه دې ته علمي امانتداري وایي. ها زمونږ خلک خو که یو څیز کې غلط شي نه غلطي ښکاره کوي نه، هغې له به تاویلات کوي او پرتوګ به ورته اغوندوي د دې لپاره چې خلک ما ته سپک ونه ګوري. کومو خلقو چې حدیث ویلي نه په دې پوهېږي چې یو عالم به هر کیف عالم دی او انسان دی، د هغه نه ژبه ښویدی شي، د هغه نه غلطي کیدی شي، د هغه نه استدلال غلطېدی شي. دی ولې د ځان نه رب العالمین جوړوي؟ دا د عوامو مسله ده. د عوامو ذهن کې دا دی چې یو سړی عالم دی نو دی به د پیغمبر نه یو دوه ګوتې پورته وي او ده نه بس علمي غلطي نه کېږي. الله نه ویرېږي، انسانانو پېژنئ. عالم انسان دی، د دې معاشرې فرد دی، د هغه نه خطا کېدی شي، د هغه نه غلطي کېدی شي. او خطا او غلطي وشي نو د عالم حیثیت د پلار وي. کور کې پلار نه غلطي شي نه خلک هغې ته شهرت نه ورکوي، د هغې د پټولو کوشش. البته یو داسې غلطي شوې ده چې هغه ګمراهي پیدا کوي، بدعت او شرک پیدا کوي، نو د هغې وضاحت وکړه. نو عامې غلطۍ دا کېږي، دا د هر چا نه کېږي. نو دا خلک فینبتون دی به راوټوکېږي کما تنبت الحبه، لکه څنګه چې خودرو دانه راټوکېږي فی جانب السیل، د دریاب یا ډنډ په غاړه باندې، د ډنډونو غاړې، دریابونو ډنډ غاړې، د نهرونو غاړې وچې کړه سې پرتې چې کله موسم راشي د سپرلي نو هغې ټولو نه څه شی راوټوکېږي. نو دارنګې دا جنتیان دی به راوټوکېږي، د هغې رنګونه مختلفي، قدونه یې مختلفي. په حدیث کې تا ویلي کوم چې انور طرف ته یې د هغې رنګ جدا یي، چې بل طرف ته یې نو رنګ یې جدا یي. دلته کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل وضاحت کی علم ترا ته ګورې نه انها تخرج صفراء ملتویه، دا بوټی چې کله راخېږي دا خو دانه کتلی که نه هغه زیړ یا تیغ اتو راته وي. رسول الله وسلم دا وایي دا چې راخېږي نو دا صفرای زیړ ملتویه یو بل نه تو راته وي. مطلب دا ہے چې دا مؤمنان د چا په زړه کې چې معمولی ایمان دی نو دی به لکه د بوټي غوندې زرغون شي،
یعنی دک شان دی وتاو راتوي زیړ مړ وي بیا ورورو دنګ شي برابر بشي. الله تخلیق د موږ په دې نه پوهېږو الله څنګه پیدا کول کوي. خو تشبیه رسول الله صلی الله علیه وسلم تخم سره ورکړه. د بوټو تخمونه د هغې نه څنګه کومپل روزي د هغې نه څنګه هغه تیغ روزي دغه شان به انسانان الله را ژوندي. نو حدیث کې د یو خبره ولیکله دوه خبرې بیان کړې. یو دا چې شفاعت ثابت دی ځکه چې خو الله حکم کوي چې اخرجو من کانه. دویمه خبره دا هم ثابت شوه چې موحدین که جهنم ته تللی هم وي نو الله به هغوی په خپل فضل و کرم یا د چا په سفارش باندې چې هغه هم د الله په فضل و کرم کېږي په هغې به یو ځل جنت ته راوباسي. نو عقیده موږ ته دا ثابت شوه چې د مؤمن ګنهګار دپاره به سفارش کېږي او بالله چې دا سفارش به الله مني هم. هر څوک سفارش نشي کولی، بعضې کسان سفارش کوي. حدیث کې راځي د یو صحابي د هغه یو زوی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته چې به کېناستو نه زوی به د شا نه راغی ماشومان درس کې به ناست و شا نه به راغی په پلار به یې لاس واچول نو پلار به ماشوم د خپلې مخې نه راواغست نو شا نه راواغست نو مخې ته به یې کېښود. الله شان دی هغه وفات شو. بیا ډېر ورځې دا صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته نته ډېر زیات خفګان اخیسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړه فلانې نه ښکاري خیر خو دی؟ نو جواب دغه ملو شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لړ د هغه تعزیت لخ هغه ته ویل ستا نه یو تپوس کوم ستا دا خوښه ده چې الله هغه له ډېر عمر ورکړي یې دوباره یې ژوندی کړي نو ډېر عمر ورله ورکړي او کنه دا دې خوښه ده چې ته د جنت دروازې ته لاړ شې او تا ته دروازه ستا هغه زوی کولو کړي کم چې مړ دی دروازه تا ته هغه کولو کړي ته چې هرې دروازې ته دا شفاعت ته اوس ته جنت چې کومې دروازې ته ته ځې چې ستا زوی ستا نه هلته مخکې موجود وي او تا ته هغه مخکې کولو کړي نو دې کې ستا کومه خبره خوښه ده؟ د زوی ډېر عمر او که نه د هغه دا شفاعت. هغه وی یا رسول الله بس آخرت مې خوښ دی زه خوشحاله په دې ما چې زما زوی ما ته د جنت دروازه کولو کړي. دا د شفاعت عجیب و غریب کارونه وي. د کومو کسانو چې بچي یا بچی مړي هغه په هغې باندې صبر او برداشت کړي چغې نه وي والې کوکې نه وي والې هغه وخت کې په الله اعتراض نه وي کړی هغه خو زمونږ خلک څه وي غم کې دی چې څه کفر یې ووایي نو وي خیر دی دا غلطه خبره ده. ولې کفر وایي؟ دعا بدعا والجاهلیت د مسلمانانو کار نه دی. دی مسلمان دی دی مؤمن دی دی به ځان کنټرول کوي دی خو ځان کنټرول کوي هم نه مصیبت پې راشي بس لانجه جوړه کېږي. د بار کې شفاعت مسله او دارنګې دا مسله چې مؤمنان به بالاخر د جهنم نه روزي او جنت ته وځي دا د قرآن او د حدیث ثابته مسله ده. کم خلق چې دی کې خلاف کوي نه هغه درست نه کوي. اقول قولی هذا استغفر الله.